کو پرون قیوم خانو، کو ایوب خانو، کو ضیاء الحقو، کو پرویز مشرفو، او دې بل خوا سیاسي کو درته ووایم کو نواز شریفو او کو عمران خانو. خو د پښتنو د حق په خبره د دې نظریه یوه وه، دې پښتنو له اختیار نه ورکاو. دا لارې کوڅې نالې سړک دا به کېږي، دا ستاسو حق دی او هر سړی به یې کوي. او الحمدلله کو د کولو د چا نه څوک چلي زده کول غواړي نو د عوامي نیشنل پارټۍ نه د چلي زده کړي چې افرین شو موږ په دې ملګرو شه چې د سلول یې مخونه بدل کړي. جرګه شه کور په کور جرګه شه، یوه لار ده، یو نښه ده، یو نشان دی، یو لاټین دی. ودرېږئ دې لاټین سره ځان له ژوند رڼا کړئ. شروع کوم په نامه د خدای چې لوی بخونکی او مهربانه دی. د دې غونډې ډېر عزتمند مشر د عوامي نیشنل پارټۍ د چارسدې ضلع محترم صدر او انشاءالله ستاسو د سترګو تور د زړه ټکور شکیل بشیر خان عمرزی ما سره ولاړ د ضلع محترم ستر سکرټر فاروق خان ما سره او د بدقسمتۍ نه لږ لیټ شو ګنې او تاسو ته به اوس تقریر کوو خو اوس پې موږ ورغلي یو نو اوس بیا به درله راځي. خو زما ښي لاس ته ولاړ ستاسو او زموږ د دې نښې په ډېره سخته تلې باندې د نارې اوچتولو زموږ د قومي اسمبلی امیدوار جناب عرفان علم صاحب ما سره ولاړ زموږ د خوا د حلقې امیدوار ګل باچا جی صاحب دلته موجود د ارچن د مندړي او د ډکی محترم صدران صاحبان د هغې د کابینې ملګري او ما ته مخامخ زما د ننګ او د غیرت او د پښتو د دې اشنغر ډېرو درنو پښتنو سپین ږیرو مشرانو همزولو وروڼو ګلالو بچو د ټولو نه اول خو زه د خپل اړخه او د ټولو ملګرو د اړخه د شیر عالم حاجي صاحب مشکور یم چې هغه په دې سخت وخت کې د پښتو دا تقاضا ده چې هر ملګری راپاسي او هر ملګری ګیلې او مانې رسته کوي، نورې خبرې رسته کوي، خو راپاسي او خپل میدان ګټي. نن یې موږ ټول راغونډ کړي یو، موږ له دا موقع راکړه چې موږ د جرګه شو، یو بل سره د یو څو خبرې وکړو. زه د شیر عالم حاجي صاحب ډېره شکریه ادا کوم. عزتمند وروڼو، عزتمندو مشرانو، زه چې نن په کم مقام ولاړم نو الحمدلله د پښتنو په دې خاوره د پښتنو د تاریخ د سلو کالو د نظریې د یو تسلسل په سطح په څلورم پشت کې خپل قام ته مخامخ ولاړ یم. ګرانو وروڼو، ګرانو مشرانو، دا نه چې زما قرني کو، دا نه چې زمونږ او ستاسو د دې سرې ټوپۍ د خاوندانو لارښودو، خو پښتانه کو باچا خان ایرئ نو دوی خپل تاریخ به ایرئ. پښتانه کو باچا خان نه مخ اړئ دوی د خپل پلار نیکه نه لکه چې مخ اړئ. هغه باچا خان
چې د پښتون قوم دپاره خپله خاني خپله باچایي خپله نوکري هر څه ډنډ ته وویشتل خپل ژوند یې دوو جوړو جامو ته راغونډ کړ ژوند یې عام هغې سختې ته مخامخ کړ چې هغه په سختو کې سخته وه چې هغه نه نورې سختې برداشت کېږي او راپاڅېده خپل بچي یې پرېښودل دې ته واورئ خپل بچي یې پرېښودل هغه کو تاسو د غني خان خبرې واورئ اکو تاسو د ولی خان خبرې واورئ اکو تاسو د علي خان خبرې واورئ باچا خان خپل بچي پرېښودل د قام بچي یې خپل کړل راپاڅېده خپل سکون یې پرېښوده خو د قام بچو د سکون تکل شروع د انګریز هغه دور چې نن موږ او تاسو نه هغه هېر دی سل کاله نن زه داسې څوک نه ینم چې دلته به څوک داسې وي چې د هغه به سل کاله ژوند وي یا د انګریز دور به یې یاد وي خو ګران وروڼو تاریخ نه به سترګې نه اړوو هغه باچا خان چې د پښتنو در په در وګرځېده هغه باچا خان چې پښتنو له دا عقل ورکړه چې په مینه او په محبت باندې ژوند تیر کړي هغه باچا خان چې کلی په کلی وګرځېدو پښتنو کې جرګې وکړې او چې کومو خلکو به جرګې نه کولې هماغې کلي کې به ورته کډه کېښوده کو هفته به پرې لګېده کو میاشت به پرې لګېده خو د هغې کلي نه به ته نه تر هغې وخت پورې چې د دوو خلکو روغه به یې نه وه کړې هغه باچا خان چې په خپله د بارام خان بابا زوی و د پلار یې 6,000 جریبه ځمکه وه خو هغه وګرځېده او د پښتنو کوڅې یې جارو کړې هغه وګرځېده او د پښتنو اجرو کې جاروګانې ووالې چې په پښتنو کې دا شعور پیدا کړي ګرانو وروڼو ګرانو مشرانو دا هغه باچا خان چې په دې پښتنو کې 100 د پاسه 40 سکولونه کلو کړل چې هغې کې به پښتنو بچو ته مفت تعلیم میلاوېده کم ذکر به کوو دا نن چې د ووټ دپاره موږ ګرځو موږ ټول خلک ګرځي لوی خان بهادر د خان بهادر نوسیم درله را روان دی ووټ درنه غواړي خان هم درله را روان دی میا هم درله را روان دی خو چې څوک ګورې غریب سړي له کوڅې له ملا هم را روان دی او غریب سړي ته کوڅه ډبوي چې اوټ به ماله راکړې پښتنو د دې اوټ طاقت نه دا په 37 کې باچا خان بابا اعلان وکړ چې پښتنو له به د اوټ طاقت ورکړي او د اوټ طاقت به ورکړی دی له چې د یو قام د مشر ټاکنه کېږي چې د دې قام رای دې پکې شماري او که نه د دې قام رای نه شمار نو بیا دا قام غلام دی دا قام آزاد نه دی لہذا 6 کاله جیل تیر کو 6 کاله جیل تیر کو په سن 1936 کې انګریز قانون پاس کو عوام چې هر سړی هر نفر هغه له د ووټ اختیار ورکړي زه یو واقعي ذکر په دې وخت کول غواړم چې په سن 1937 کې کله په لومړني ځل انتخابات وو نو زمونږ یو وړخته خان بهادران صاحبان ولاړو او بل خوا باچا خان خدای خدمتګار ودرولو دا کیسه کوم دی پسې چې نن سبا تاسو ګورئ ما چې څنګه ووایي تاسو له خان او ملا او ملک او خان بهادر ټول کوڅې له را روان دي نو د عمرزو خان بهادر خان انتخاباتو ته ولاړو په لومړني ځل انتخاباتو ګرځېده ووټ پسې زمونږ وطمانزو کې ګرځېده د یو ګډبا یا شپون د هغه کور ورې ډبولې دی ماشوم یې راوته دی ورته یې بچې پلار دی کوم ځای دی وي هغه خو جي نصت یې تتلی دی او ګډې هلته سره خان بهادر خان ووټ پکارو هغه ګاډي کې کېناست او نصت یې ته لاړه شپون یې ولید ګاډی ودرو
د شپون چې کله دا خان بهادر خان لیدلی ده ورله ورمنډه کړې ده چې خدای خیر خان راغلی دی او پپوله ورته وایي چې خان خیر شه خان بهادر خان ورته وایي چې ورور زما ووټ پکار دی د شپون چې ده اورېدلي د ګډا شروع کړې ده د چې ګډا ودرولې ده نو بیا وي خان ته څه وې نو خان بهادر خان ورته وایي زما ووټ پکار دی د بیا ګډا شروع کړې ده داسې چې یو درې ځله دا لوبه شوې ده نو خان بهادر خان خانانو انتظار ته نه کړی دی مټی نیولې دی وي یاره وي دا ووټ دی په شړق ولګي وي زه تانه ووټ غواړم او ته ماته ګډا کوې زه تانه ووټ غواړم او ته ماته ګډا کوې دا کیسه څه ده او ورته وي چې وي په دې ګرمیانو کې وي په دې پټو کې مې ګډې سرلې چې یو ملنګ بابا راغی او وي ښه غرمه ده دا انور هم ښه سور دی وی ساتر یو څنډه دغلته کېښوده وي ما ته یې وایي چې شپونه داسې طاقت درله راوړم داسې طاقت چې دا ټول خانان او خان بهادران او نوابان به درته په کوڅه کې ودروم وی ما وی چې بابا ګرمۍ والې لیونې شوي ما شپونډه به دې داسې کم طاقت راوړي چې دا خلک به ما ته په کوڅه کې ودرېږي وی نن زه خبر شوم چې بابا ماله کم طاقت راوړی دی وی دا ووټ ته خو وی خان بهادر خان او ورته وی خان بهادر خان وی ته خو وی چې ووټ دې په شړقو لګي وی زما د شپون ناره دا ده چې دا خانان او خان بهادران دې په شړقو لګي زما ووټ همداغې ملنګ بابا دی کم بابا چې ماله د ووټ د اختیار راوړی دی او دی راته په دې پوله ودرولې او ګرانو وروڼو دا هم زموږ تاریخ دی په دې اشنغر ولی خان بابا ته انتخابات کړي دي او تاسو پښتنو د دې اشنغر پښتنو چې کله انتخابات شوي دي نو موږ سره هر قسمه پښتو کړې ده هغه ولی خان چې ټول عمر خپل قام له د خپل پلار په لار روان چې تاریخدان لیکي چې په ولی خان د ژوند لومړنۍ حمله کېده نو د 4 کالو او بیا هغه تش زمنګ د پښتون قوم د پاره نه بلکې د پاکستان په سیاست کې ولی خان بابا د هر ژبې والا ته د جمهوریت چلو خو هغه ولی خان بابا چې د خپل پلار په لار روان زمنګ او ستاسو د حق د پاره زمنګ او ستاسو د پہچان د پاره پټول عمر کې داسې جابر نو داسې ډکټیټر نو داسې ظالم نو چې ولی خان بابا ورته په سترګو کې سترګې نه اچولې او د پښتون د حق خبره یې ورته نه کړې هغه کوزیاو هغه کوپوټو او هغه تاریخویر وخت پورې کو پرویز مشرف زمنګ ولی خان بابا د باچا خان د نوم او د سوچ جمدی ساتلو د پاره د باچا خان د خدای خدمتګارۍ نظریه په سیاسی شکل کې په جمهوری شکل کې خپل قام ته پیش کړو او ګران ورونو یو پښتون چې زه به څه ووایم چې په دې قام کې لکه کو باچا خان بیا نشي پیدا کېدی خو زه دا هم نه منم چې په دې قام کې به ولی خان بیا را پیدا شي چې دا هغه هر خبره دا هغه هر قدم دا هغه هر आवाज چې تاسو دې ته سوچو کې چې د بوټو فرعونیتو نو تعداد زمون کمو خو په ټول پاکستان کې داسې نفر نو چې د بوټو مقابله دی وکي نو ټولو فیصله وکړه چې ولی خان اپوزیشن لیډر کې ځکه چې هغه په یک आवाज سر دا ټولو قوتونو مقابله کولی شي چې موږ ټول په شریکه باندې نشو کولی بیا ګران ورونو هماغه ولی خان د بدقسمتۍ نه چې د پښتنو ته د وخت فرشته ورته پیش کړوي دا د وخت فرشته ده د 90 دور به د ډېرو مشرانو یاد شي حسن جان صاحب د وخت فرشته ده ولی خان
من خو الحمدلله به چې کله اړه کېږي کرښه نه مخ وولي او یو شی رانه جوړ کړی دی د مذهب نه کله بار کوي او کله را دننه کوي که دې په خوښه وه نو موږ څه بل څه شیزونه به خو دا خو شکر دی چې د مذهب د اختیار الله سره دی او بیا یې پښتنو ته ووایي چې ولی خان سپي ته پټکې والی دی او ولی خان ډېرې چغې والی چې د سپي سر نی تاسو یو کس سپي ته پټکي ووښئ زه به یې ومنم خو بس پښتانه دي پښتون خو هغه قام دی چې وي چې اواز ورکړه چې سپي در نه غوږ یوړو دی غوږ نه ګوري خو سپي پسې منډې وایي نو پښتنو هغه مشر چې ټول عمر یې پې فخر کړو هغه یې دې ته مجبوره کړه چې د پښتنو نمایندګي نوره مه کوه د سن 90 انتخاباتو چې ولی خان سیاست پرېښودو کور ته شو بیا زمونږ دریم پشت زمونږ د نن د سبا قائد زمونږ رهبر جناب اسفندیار ولی خان صاحب چې د دې تحریک او د دې سختو د وجې چې تاسو دې ته سوچ وکړئ چې د بابړې واقع کېږي په اګست کې په 47 اګست 47 کې د بابړې واقع کېږي او په فروری 48 کې زمونږ مشر اسفندیار ولی خان پیدا کېږي او د ده مور زمونږ نیا د بابړې واقعې له په منډو تلې وه چې خبر شو چې هلته دغسې ډزې دي او کیسې دي هلته یې مړو له زنې تړلې خو هغه ژوند دی داسې شو چې زمونږ مشر اسفندیار ولی خان پیدا شو نو ګنټه پسې خپله مور په حق ورسېد او پلار یې جیل کې و نیکه یې جیل کې و دا مشران کیسه کوي زمونږ ترور د حیدر خان مور سرکار وی خلک دا نن سبا خلک وی سخت دا یو شړق ورکړي او بس یاره زما توبه دا څه کومې سختي دي وی سرکار راغی وی چې د باچا خان هر څه سمت زمونږ ترور زانګو کې واړو د 2 د سرورو کالو د زانګو نه کوزه کړه ځمکې باندې کېښود دا زانګو یې اوچته کړه وي دا هم ضبط کړه اسفندیار خان چې خپل پلار په ډومبني ځل ژوند کښېني نو بیا دې د 500 کالو دی او پلار یې جیل نه راخلاص شو زمونږ نیکه څه به وایو څه سختې به بیانو د یونیورسټۍ طالب علم و کامرس کالج کې سبق وی چې د حیات شیرپاو کیس وشو او د 26 کالو چې جیل ته شو هېڅ څه کې هم نه طالب علم و او دا مشران کیسې کوي د هغه وخت دې سره چې کوم ظلمونه کړي دي چې ته ومنه چې دا حیات شیرپاو چې دی دا مانګ ویشته دی نو مشر کیسه کوي وي زمونږ د خپو دا نوکونه به موږ نه داسې راښکلو باندې وښکل د بجلۍ شاکونه به یې وي راکول د واورو دا پوره سلابس چې وي د دې د پاسه به یې سملولو مشر کیسه کوي وي قلعه بالاحصار په تاخانه کې 7 میاشتې ساتلم وي 7 میاشتې ما په سترګه رڼا نه ولیدلې دا طالب علم هغه مشر چې نن په کټ دی هغه مشر چې د پښتنو دپاره هره لار خپله کړه هغه مشر چې د پښتنو د خپل پلار د خپل نیکه د هغې د ټولو هغه ارمانونه یې پوره کړل چې دا 13 عیني ترمیم په شکل کې زه بیا راځم دغه خبرې لم چې دا ولې دونه ضروري ده چې دا 13 عیني ترمیم په شکل کې هغه پښتنو بچو له مال او تاسو له خپل اختیار ګټلی دی هغه بیله ده چې کله 13 عیني ترمیم پاس شو او هغه بنیادی طور
د اختیار او د وسایلو ترمیمو نو چې اختیار چا سره یې هغه چرم نه غواړي چې اختیار د بل له ورکړي او وسایل چې هم چا سره یي نو هغه چرم نه غواړي چې وسایل د بله ورکړي نو نه اختیار والا اختیار ورکول غواړي او نه وسایل ورکول غواړي نو دې حد ته لاړل چې زما د عوامي نشنل پارټۍ د لوی نه لوی او وړوکي نه وړوکي ورکر باندې حملې وشوې دماکې وشوې خودکشې وشوې موږ مسلمانان د کلمې خاوندان د الله په لار روان چې خپل سیاست د خپل پلار نیکه په لار عبادت ګڼو خدایي خدمتګاري ګڼو موږ د اسلام په نوم مړه شو شهیدان شو ګرانو وروڼو په دې خاوره جنگ د اسلام او د کوپر نشته دا خبره واضحه ده موږ پښتون قوم الحمدلله من حیث القوم مسلمانان دې خبره ته سوچو بیا موږ کې د اسلام او د کوپر جنگ د کمې راغی موږ خو تاریخ اورېدلی دی پښتون خو پرده د هغې وخت نه کوي چې مسلماني هم نه وه پښتون خو حیا او غیرت د هغې وخت نه کوي چې کله مسلماني هم نه وه پښتو چې موږ ورته وایو چې دا زموږ پنځم مذهب دی دې ته سوچ وکړئ نو بیا موږ کې د اسلام او د کوپر جنګ زموږ ولې دا زموږ جوماتونه د مسلمانانو جوماتونه نه دي دا زموږ بچي چې سبقونه وایي ولې دا مسلمانان نه دي دا زموږ میندې خویندې دا ولې مسلمانان نه دي زموږ دا سپینګیري د پټکي مشران ولې دا مسلمانان نه دي نو بیا د اسلام په نوم باندې موږ ولې شهیدان کیږو نن خو یوم تاسو نه لید کو تاسو وګورئ نو اسلام ته کو خطره ده نو نه د نن زه ښکاره وایم چې اسلام ته خطره په فلسطین کې ده تاسو ته هم پته ده او ما ته هم پته ده اسلام ته خطره په فلسطین کې ده یو مولا به مو نه وینې چې هغه وایي چې زه ځم یا زما او بل هم خبره دا 50 کاله را باندې جهاد وکړو یو مولا ماته وښیې چې د خپل زوی جهاد له لېږلي یو مولا ماته وښیې چې د په خپله جهاد له تلي په خپله حلوا ده او د قام دپاره جهاد دی قام دې پې تباه کېږي دلته ګرانو وروڼو جنگ د پاکستان د وفادارۍ او د بې وفایۍ نه دی موږ ټول پاکستانیان یو ما ته که څوک غدار وایي نو دا زه څنګه غدار یم نن خو زه عرض کې منت کوم چې ما د پاکستان پارلمان ته ولېږې د پاکستان د پارلمان تلو دپاره زه پاکستانی یم او نور به زه وایم چې نه بھئ زاړو پاکستان نه منم هر سړی پاکستان مني مشره څوک شته چې نه مني او که څوک چې نه مني نو وایه ماښام بني څنګه به نه منې هر سړی د هر څه مني خو دلته جنګ د انګریز د دور نه راوالی چې باچا خان بابا وی چې په دې خوره د مشرۍ اختیار هم د دې خاورې د خاوندانو دی او په دې خوره د وسایلو اختیار هم د دې خاورې د خاوندانو جنگ دا دی هغه کو د انګریز خبره وه او کو د انګریز نه پس هغه د پاکستان د قیوم خان خبره وه د بوټو خبره وه د ایوب خان خبره وه د ضیاء الحق خبره وه د نواز شریف خبره وه کو د عمران خان خبره وه چې نه اختیار بم د صاحبان وي او وسایل بم د صاحبان وي بل خوا د باچا خان بابا نه راوالی ولی خان او ولی خان بابا نه راوالی اسفندیار خان او د هغه نه راوالی زه په دې یو لار ولاړ یو چې رور د اختیار خاوند قوم دی د اختیار خاوند عوام دی یو ټوپک نه یو کوتک نه یو بدماش نه منو چې څوک ځان ته څونه بدماش وي هر چا سره یې کتې شو خو د اختیار خاوند دا عوام دی او دې عوامو له بدل دی دویمه خبره ګرانو وروڼو د وسایلو ده څه وسایل دي
زما خوره بجلی جوړی لږ دې خبرې ته لږ په غور غوږ شئ تاسو ته پوره د سیاست نچوړ एकदम زما خوره بجلی جوړی 6,000 میگاواټ بجلی جوړی زما خوره 6,000 میگاواټ بجلی جوړی ₹1 خرچه پہ راځي خاص کم ₹1 خرچه پہ راځي یونټ ما ته واپس ملاویږي 1,100 میگاواټ جوړوم سونه 6,000 ضرورت مې دې 3,000 کومه ته 3,000 میگاواټ ملاویږي زما د غر نه والا سینه او سینه والا تر د ډی خانه پورې هر ځای کې په 24 غنټې بلب بلی کومه ته 3,000 میگاواټ بجلی ملاو شو زه جوړوم 6,000 ما ته ملاویږي 1,100 ولې زما پښتونخوا د پاکستان په گیس کې تقریبا لګبګ 40% گیس زمونږ پښتونخوا نه راوځي زما خوره 5% گیس ورته ملاوي پنجاب کې 4% گیس راوځي پنجاب ته 50% گیس ملاوي زما خوره داسې کاڼي لري چې دنیا کې نایاب دي په سوات کې زمرد دی په دې باجوړ کې یو کاڼي راځي نیپرایټ ورته وایي چې د هغې یو ټرک په 12 کروړه خرڅېږي او ټرک کې تاسو ته پته ده چې 2 ګټې 3 ګټې راځي زما په دې ممندو کې چې دلته تاسو ټول زیاتر ممند راغلي او خپل د غرونو نه خبر یې چې کم کم کاڼې پکې راووته یو بالکل بابا بالکل بابا بالکل 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 مهربان 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 په دې ممندو کې په دې غرونو کې یو سپین کاڼی دی چې سپین کاڼی تللی دی او په مکه او مدینه کې استعمال شوی دی چې هغې خصوصیت دا دی چې په هغې باندې هر څونه نور لګي دی به ګرمېږي نه زما په کرک کې کوهاټ کې هنګو کې تیل روزي زما د خاورې گیس روزي څه درته یاد کم د الله نازولې دا پښتنو خاوره ده د الله نازولې خو بدقسمتی نه یو خوا هم خاورې ته وګوره د خاورې زرخیزۍ ته وګوره بل خوا هم د بچو هلته وګوره او د خاورې د پاسه د ځمکې هلته وګوره بچیم نار دي بچیم خپیب لخپی دي بچیم بربند دي د بچو هم د تعلیم نظام نشته د بچو هم د صحت نظام نشته لارې کوڅې هم ویرانې دي هسپتال سکول نشته بل څه نظام هم نشته خاورې ته مو ګورئ ځمکې ته مو ګورئ پښتنو وروڼو جنگ بس دی کې چې زه ورته وایم چې په دغه وسایلو په دې سرو سپینو زرو باندې باچا خان ورته وایي ولی خان ورته ویلي اسفندیار خان ورته ویلي زه ورته وایم چې په دې باندې اختیار د دې قام دی د دې قام دی او د دې قام دی د بل چا اختیار په دې نه منو نو ګرانو وروڼو په دې سوچ کو پرون قیوم خانو کو ایوب خانو کو ضیاء الحقو کو پرویز مشرفو او دې بل خوا سیاسي کو درته ووایم کو نواز شریفو او کو عمران خانو خو د پښتنو د حق په خبره د دې نظریه یوه وه دې پښتنو له اختیار نه ورکاو دې پښتنو له حق نه ورکاو کو نواز شریف په 18 آئیني ترمیم دستخط کړی دی د دې مجبورۍ نه یې کړی دی چې د هغه خپل وزیر اعظمي پکار وه ګنې هغه 18 آئیني ترمیم نه منه اوس ګرانو وروڼو خبره ډېره اسانه ده دا لارې کوڅې نالې سړک
دا به کېږي، دا ستاسو حق دی او ور سړی به یې کوي. او الحمدلله کو د کولو د چا نه څوک چل زده کول غواړي نو د عوامي نیشنل پارټۍ نه د چل زده کړي چې افرین شو په موږ په دې ملګرو شه چې د ضلعو له مخونه بدل کړي. دې حلقې موږ له یو ځل موقع راکړی دی، یو ځل ممبر یې راکړی دی د تنګي د تیمور خان په شکل کې. او الحمدلله د هغې په بدل کې عوامي نیشنل پارټۍ په دې حلقه کې 6 ارب روپۍ لګولي دي. د هغې ما سره ریکارډ شته، د هغې دلته ملګري ګواه شته. کار به کوو، کار به انشاءالله کوو او هغه ستاسو لاس کې دی. خو ته غواړې چې دوا دې درته کېږي، خلک روتي دي، ښه ښکلې پټکي تړلي دي، ووټ ورکې دوا به درته کوي. نور ووټ کې جنت نشته، دا یاد وساتئ. ګورئ نو که تاسو غواړئ چې تاسو ته دوا کېږي، د دوا خلک لګیا دي په میدان. که تاسو غواړئ چې ستاسو قام د سپک شي او د شرمېږي نو هغه هم را میداني دي له خیره بیا. او که نه تاسو غواړئ چې ستاسو قام د وځلیږي، تاسو غواړئ چې پښتون قام د روچت شي، تاسو غواړئ چې ستاسو د قام اواز د اوچت شي، تاسو غواړئ چې ستاسو د بچو د حق اواز د اوچت شي، تاسو د خپلو بچو تعلیم غواړئ، د خپلو بچو د صحت نظام غواړئ، تاسو خپل لارې کوڅې پخې غواړئ، تاسو ترقي غواړئ، آبادي غواړئ، تاسو امن غواړئ، نو بله لار نشته. پښتنو جرګه شئ، کور په کور جرګه شئ. یوه لار ده، یو نښه ده، یو نشان دی، یو لاټین دی. ودرېږئ دې لاټین سره ځان له ژوند رڼا کړئ. او که نه ستاسو بیا ځان دوکه کوئ او په رنګینو کې ډوبېدل غواړئ نو ټیک شوه. موږ رنګینه نه یو، موږ کې د دروغو دعوې نشته. وروره یو صاحب ولاړو زموږ کلي کې بلدیاتو ته، او بلدیاتو ته هم کسان کاونسلرۍ ته ولاړو. چې صاحب تقریر ته ودرېد هغه زما قامه وي زه به دله یونیورسټي جوړوم. اوس کسان کاونسلر ته ګوره، ده ته به یا به 15 کاله کې 10,000 فنډ میلاوېږي یا نه، زه به درله ټول کلي ته ګیس راولم. نو داسې یو هم راغلو، ستاسو ته هم ستوري وښولو، پیریان هم درته وښولو، پیرنې هم درته وښولې او بیا الحمدلله هغه پیریان یې درنه پام سولو. اوس خلک لګیا دي هغې نه پاسې را پاسې. خو ګرانو زما دا یو خبره یاد ساتئ، دا زه تاسو ته نه وایم، دا زه د کیمرې په وساطت دغه د پی ټي آی ورکر چې کوم حقیقت دی ډېر ښه ورکر دی، کمیټډ ورکر دی، ولاړ ورکر دی. بدقسمتی نه چا سره چې ولاړ دی خلک د ودرېدو نه دي. دونه غلطه استعمال کړل، دونه غلطه استعمال کړل چې ټول یې په کورونو کې لرزان کړل. زمونږ الحمدلله کو تحریک روچت شوی دی، تحریک روچت شوی دی. باچا خان اول مخکې شوی دی، د باچا خان بچي اول مخکې شوي دي. زمونږ زنانم د ضرورت په وخت روتې دي. هغه صاحب خپل بچي بار کېنولی دي، خپله هېڅ نشته. دا غریبانان یې کله د فوج په یو ځای ور واچول، کله په بل ځای ور واچول. اوس ځای په ځای ډبولې کېږي، اوس کې د تپوس نشته. ډېر کمیټډ ورکر دی. زه منم د پی ټي آی هغه په شرم یې څه کار نشته، په حیا یې څه کار نشته، په عزت یې څه کار نشته، په غیرت یې څه کار نشته، په بې شرمۍ په بې غیرتۍ. دونه کمیټډ ورکر به چا سره وي؟ هغه د پیرانو خبرو باندې ونه شرمېده، هغه د عمران په کردار هغه په مراد سعید ونه شرمېده. داسې خلک به چا سره وي؟ خو غلط استعمالیږي. او زه دې ته دا واضح وایم، آزاد امیدوار له ووټ ورکول یاد وساتئ، ما نه دي راکول. پی ټي آی والا تاسو که آزاد امیدوار له ووټ ورکوئ دا ما ته نه میلاوېږي. او نه زما مثال هغسې ضرورت شته، زما خپل پښتانه ملګري دي او زه به د پښتنو پسې ګرځم او ګټ او بیلات د الله په لاس کې دي. خو د حیا او د غیرت ووټ به غواړم انشاءالله.
خدا دې یاد وساتي چې پی ټی آی والا آزاد کس کامیابول پرویز خټک له ووټ ورکړ ریاست ورسره داسې لوبه کړې ده چې دوی به ټول عمر یاد ساتي نو دوی دې په دې سوچ وکړي چې آیا دوی په دې صوبه کې درې آپشنز دي واضح درې آپشنز دي کو چېرې پی ټی آی والا غواړي چې د پرویز خټک حکومت دې جوړ شي نو دې د ښه په ایماندارۍ آزاد امیدوار سره ودرېږي ځکه چې پخوا خو به آزاد امیدوار بیا هم پیسې غشتې او څه چل به یې کوو دا اوسني خو ما ته پته ده او ما ویلي دي چې دا یو ټک دی یو ټک به هم ورکړي ورته به وایي چې هغې پارټۍ ته هم ځئ دی به وایي ښه جناب نه یک به هغې پارټۍ ته ځلي نو که چېرې پرویز خټک له حکومت ورکوې آزاد امیدوار له ووټ ورکړي که چېرې انتها پسندي تورو تیارو له د دهشت او د وحشت شکل ته ووټ ورکول غواړئ نو افغانستان کې حکومت ته او دلته په بل شکل تاسو ته مخامخ دي بالکل ورکړئ ووټ او که نه دریم آپشن چې هغه د عوامي نیشنل پارټۍ آپشن دی دغه ستاسو د مستقبل ستاسو د حقوق ستاسو د پہچان ستاسو په خاورې د امن ضامن چې کو هر څه کېږي هر سختې ته ځان مخامخ کوو کام وروستو پاتې کوو که چېرې تاسو خپلو بچو له مستقبل ښه کول غواړئ تاسو خپله پښتو خپلول غواړئ خپله حقوق خپلول غواړئ نو بیا کو پی ټی آی والا دي کو ملا دی خو چې پښتون دی نو راپاتې سي پښتو سره دې ودرېږي پښتون سره دې ودرېږي د خپل سور نشان سره دې ودرېږي د خپل لاټین سره دې ودرېږي د خپلې خاورې او خپلې نښې سره دې زه ګرانو وروڼو دا ټول شکیل خان کو ګل باچا جي صاحب ولاړ دی کو زمونږ عرفان عالم صاحب ولاړ دی لاټین چې هر ځای ولاړ دی خپله پښتو خپل غیرت به ورسره کوئ او شکیل خان چې کومه خبره وکړه نو انشاءالله ستاسو د دې فنډونو او د دې کارونو نه بیا ستاسو پیریان هم خلاص زه اوس نه درته دا اعلان کوم تاسو به چېرته موږ کامیابوئ زه درته اوس نه دا اعلان کوم چې زما یو ایډمن اپروول پروت دی مشران ته پته ده الیکشن چې وشي د هغې ریلیز راشي انشاءالله زه به تاسو له ویلیج کاونسل په سر یو کروڑ روپۍ درکوم چې خپل بل ما مخکې کوشش کړو هغه وخت یې سمونو نه خوړو موږ الریډي په ضلع کې یو یونیورسټۍ باندې کار روان کړو ملګري د هغې نه هم خبر دي انشاءالله عوامي نیشنل پارټۍ ته موقع میلاو شوه په ارچن کې د اسلامیه کالج ځمکه پرته ده دلته د ارچن کې د اسلامیه کالج ځمکه ده انشاءالله په هغې باندې به اسلامیه کالج یونیورسټي په خیره جوړو او دلته چې کم زمونږ جمال آباد کې دلته د ارچن کې دا فارم جوړ دی او ډېر پخوانی جوړ دی اگر ورو زه ګورم یا زه پوهېږم چې هغه خپل مقام هغسې نه ساتي نو انشاءالله موږ به کوشش کوو چې دغلته د دې فارم نه موږ باقاعده یو انسټیټیوټ جوړ کړو او دغلته د لایف سټاک او د فارمینګ یو بله یونیورسټي انشاءالله په جمال آباد کې کوو به انشاءالله وروڼو ما خو درته ووې که موږ مخکې هم کړي دي موږ جیبونه نه دي لګولې نه هم جایدادونه خرڅ کړي ستاسو حق هم راوړی دی د پښتنو حق هم راوړی دی د پښتنو وسایل هم راوړي دي او هغې باندې الحمدلله په دې پښتونخوا کې درکې عمل راوړی دی زمونږ دا نظریه ده موږ هېڅ قسمه لالچ نه لرو موږ خو دغه اسمبلیو ته لاړ شو لاړ نه شو انشاءالله موږ له چې خدای کوم عزت را کړی دی دې کې به نه کمې راشي نه به زیاتې راشي زه دا سوچ کوم د باچا خان
کړوسۍ کېدل او په دې ته دې نه زیات عزت به خدای موږ له څه راکړي. موږ د دغې شیزونو لالچیان نه یو. که چېرې تاسو په خپله د خپلو بچو د مستقبل د ترقۍ لالچیان یې نو زه یې راغونډوم په دې چې راپاڅئ. ای پښتنو، ای لیونو پښتنو، ای تس نس شوي په تربګنو پښتنو، راځئ چې خپل منځ کې جرګه شو سره د سیالۍ وخت یې لږ مرکه شو سره. دنیا بدلېږي، ورته ځان بدل کو او دغه د ظلم جوړ نظام بدل کو. زه تاسو ټول زنده باد. مشره ته بس دا مشره ته چې وی عوامي نیشنل پارټي زنده باد نو دی کې زم زنده باد او تم زنده باد. نمونه ما دی ټول عوامي نیشنل پارټي زنده باد. او د نارې اواز به اوس راکوئ په اخره. خو زه به ستاسو جوش یخني خدا خو لکه خوله به ځان نه وکاږو. د نارې اواز به ماله راکوئ. لاټین زمونږه، لاټین زمونږه، لاټین زمونږه. انشاءالله په نام تاریخ به یو بل له مبارکي ورکوو. موږ به انشاءالله تاسو له مبارکي درکوو، تاسو به موږ له راکوئ. زه د ټولو مشکور یم، د تنظیمونو مشکور یم، د میډیا د ملګرو مشکور یم او د پولیس والاو مشکور یم چې دې جرګې له حفاظت ورکړه. او ستاسو د ټولو ډېره مننه. والسلام.